نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. قربانی د شریعت مطهره د احکاماتو یو اهم ترین حکم دی چې کال کې یو ځل راځي او صاحب نصاب باندې دا واجب ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې مسلې انتهایی زیات ارشادات فرمایلی دي. د دې تفصیل استاد المکرم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله یو کتاب لیکلی ده، یو کتابچه ده، هغه کې دا تفصیل موجود دی. او زه تاسو مخکې صرف یو د احادیث مبارکه پیش کوم. حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو ارشاد نقل کوي. وايي صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا تاسو کو ما هذه الاضاحي دا اضحیه دا قربانی دا څه چیز دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل سنت ابيكم ابراهيم عليه السلام، دا ستاسو پلار ابراهيم عليه السلام طریقه ده. صحابه کرامو بیا سوال ته وکړو فما لنا فيها یا رسول الله، مونږ ته به د دې په بدله کې څه ملاويږي؟ رسول الله ورته فرمایل بكل شعره حسنه، چې تاسو ته به د هر وخت په بدله کې یو نیکي ملاويږي. بیا صحابه کرام ورته ویل فالصوف یا رسول الله، چې کومه د زناور وړي دي د دې په بدله کې به مونږ ته څه ملاويږي؟ نو رسول الله ورته فرمایل بكل شعره من الصوف حسنه، چې تاسو ته به د هر وړي د وخت په بدله کې یو نیکي ملاويږي. ام عائشه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا یو ارشاد نقل کوي. وای ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم. وای په نیک اعمالو کې الله جل جلاله ته د قربانی په ورځ بهترین او پسندیده خو عمل هغه د قربانی د زناور وینو تویول دي. انه لا یاتي یوم القیامه بقرونها واشعارها وازلافها. وای دا زناور چې کوم دی دا به د قیامت پر ورځ د خپل وختانو، خپل خکرانو او خپل سو سره راځي. مطلب د دې دا دی چې د زناور هغه اعضاء چې کوم بیکار دي، د استعمال قابل نه دي، د دې دونه زیات فضایل راغلي دي، نو هغه اعضاء د زناور چې کوم د استعمال قابل دي د دوه څخه زیات فضیلت وي. او وان الدم يقع بمكان قبل ان يقع من الارض فطيب بها نفسا. وای دا زناور چې کوم دی دا قرباني والا د دې چې کومه وینه ده دا زمکه ته د رسول نه مخکې د الله جل جلاله په نزدیک باندې دا قبولیت ورته حاصل شي. نو تاسو په فراغ زر سره، په خوشحال زر سره د دې قرباني کوي. دې سره د قرباني حکم ده قربانی په هغه کس باندې واجب ده چې هغه کس صاحب نصاب وي. او بعض خلک په دې غلط فهمي کې مبتلا دي، وایي قربانی کول دا سنت ته، که کوم یو کس قربانی وکي نو د الله د طرفه هغه ته اجر او ثواب ملاويږي، او که کوم کس قربانی نه وکي نو د الله د طرفه هغه ته هیڅ ګناه نه ملاويږي. دا خبره انتهایی غلطه ده، ځکه چې الله پاک په قران کریم کې دا یو ارشاد نقل کړی دی فصلی لربک وانحر. خپل نبی ته دا حکم کړی دی چې ته د خپل رب طرف ته مونږ کوه او قربانی کوه. ابو بکر الجساس رحمت الله علیه خپل تفسیر احکام القرآن کې د دې وانحر استدلال کړی دی. وای هذا التعویل يتضمن معنیین احدهما ایجاب صلاة الاضحى والثاني وجوب الاضحیه. د دین دوه خبرې ثابتېږي. اوله خبره ده چې د اختر مونږ واجب دی، او دومره خبره ده چې دا قربانی هم واجب ده. دغه سي قاضي ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه خپل تفسیر مظهری کې د دې آیات چې کوم تفسیر نقل کړی دی هغه ده دی او فعل هذا يثبت به وجوب صلاه العيد والاضحيه. وای د دین هم دا ثابتېږي چې د اختر مونږ هم واجب دی او د اختر قربانی هم واجب ده. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه
د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا یو ارشاد نقل کوي وای من کان له ساعه ولم يزحي فلا يقربن مصلانا. وای کوم یو کس هغه د سوي چې صاحب استطاعت وي هغه د قرباني کول وسعت وي او بیا هم قرباني نه وکي نو دا کس ته زمون عیدګاه ته ناراضي. دا چې کوم وعید ده دون سخت وعید چې کوم یو کس قرباني نه وکي هغه د جمعه ته ناراضي هغه د عیدګاه ته ناراضي نو دا په تک د وجوب باندې دی. نو الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته ټول ته په صحیح طریقه سره او په صحیح نیت سره د قرباني کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.